او دغه وخت ده وړه غوندې کې ښکلي روغه جلکۍ دی که دغسې زه علاج وکړم دغته خدای زندګي ویر کړي. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. قدرمن وروڼو زه نن راغلی یم د شبلونو بار کلي ته او د موسی یو غریب ورور ولاړ دی. دغه کور کې څه مشکلات دي څه تکلیف دي موږ اوس نوځو دې کور ته نه انشاءالله دې کور ته څومره مشکلات سره روبرو دي هغه به مو تاسو ته وښیو. دا تاسو ټوله کور به کسوي دی کور حالات به وکړئ. السلام علیکم. څنګه مو مخکې جوړې زیاده خلک خلک شکر کینه خو بیماری ما خپه کېږم مولا به خیر وکړي. خو دا یې لور دی. دا د لور دی. دا یې لور دی. وای وای ستړي ماشي ستړي ماشي. هاي بیماری یا بیماری څه کینه لور کینه 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 بسم الله بسم الله ایشا اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. څوره مو غیرتمن ورمیوړ وړونه بهر ملکو کې څوره مسافران یو د مو سید نجیب طرف نه تاسو ته ډیر ډیر سلام وي. قدرمن وړونو تاسو به دا کور حالات لیدلی وي وکی تاسو ته خپه دي چې ژوندۍ کې انسان نه هر مډل مشکل رسی هر مډل تکلیفات رسی دا کربلې به تاسو مو سکسوي دغه پر میجنسه کې ډیر غیرات څه وخت تیر کړی ډیر زیات مطلب ښه وخت تیر کړی دی. خو بس نن غریب نه مشکلات راغلي دي په تکلیف دی. نو زه د کوم کس تاسو ته خبرې وکړي د خبره نه زه نن راغلی یم دغه معصومو پاره تاسو به د کس دا غریبه کومو حالاتو سره روبرو دی. دا غریبه مینټلی ډسټرب دی. دا بابا څه کوم دی دا غریب ډیر زیات په تکلیف دی. نو تاسو خدای خوشحال آباد لره آباد اوسئ خوشحال اوسئ چې نن ورځې پورې تاسو مو کاظمي چیریټي فاونډیشن کې ډیر مدد کړی دی ډیر هیلپ کړی دی او تاسو ډیرو د یتیمانو غریبانو مسکینانو आवाज ورېدلی دی. بس نن داسې کور ته زه راغلی یم دغه کس پاره نه دغه معصومو پاره مو څخه هیلپ وکړئ مدد رسه وکړئ چې دغه څه علاجونه پاسیبل وي مو علاجونه ورته وکړو که نه یې مثال دغه کور ته بوځو څه نه څه طریقه ورته وکړو. او دغه وخت ده وړه غوندې کې ښکلي روغه جلکۍ دی که دغسې زه علاج وکړم دغته خدای زندګي ویر کړي. نه څه قرآن مجید کې خدای چې چا یو انسان باج کړو سوی چې هغه اول انسانیت باج کړو وړونو دغه نه به کیدای شي مو انسانیت نه جاري شي دغه نه کیدای شي مو مخکې نور انسان ته نه پیدا شي. نو دغه بچی پاره دغه بابا پاره او څه کوم بل یو غریب هغه دوی که معذور دی نغه غوټه ښځه دی نغه د زه ویډیو کې راوستی نه شم د هغې پاره تاسو پلیز تاسو موږ څخه روغ امداد وکړئ ښه روغ مدد وکړئ چې دا غریب چې دا کور کې کوم مشکلات دي دغه مشکلات مو حل کړو. نو بس اخري کې سوال کوو چې ربه چوکا د غزي میشن کې موږ مدد کوي هیلپ کوي داسې یتیمانو غریبانو مسکینانو آواز اوري خدای هغوی داسې بعد ورځو نه تکلیفونه مشکلاتو نه په خپل حفظ و امان کې وساتي آباد اوسئ خوشحال اوسئ. قبله‌ای جان خپه کېږه مه یې تاسو سترګو کې اوښي دي چې کله ما وویله چې دې غیرتمند دلته ډېر غیرت کا وخت تېر کړی هغې کور مې کې انشاءالله زه دا داسې وایي چې کس وایي کسې پوه شوې انشاءالله ما چینل نه څومره وسه کېږي که نه دا صحت به تا هر وخت سپورټ کوي مدد به درسه کوي. امین امین امین. بس خپه کېږه مه هغوی مو څومره غیرتمند کورمیوال دي چې په هر ملکو کې دي که نه مسافران دي د ژاړې تو نه نه زړه د ژوړي هغوی ته دغه ژړا کې په ریاض کې مطلب لږه دوا ورته وکړه. از خدا دوست امام کامیاب فرض میگی کوزه کی که کنه هر جا که خدا کامیاب. امین امین. بس پکېږه ما خو ټیک شو. نورونو دغه کربلۍ چې کوم مو غیرت خبرې وکړې ویلې چې غیرتمن انسان وي خامخا کې غیرت نه وجود کې خامخا راځي که نه د دې د سترګو کې اوښې راغې
نو زه سوال درته کوم په دغې ویډیو په ذریعې اولاد رسول یم نو پلیز تاسو نه څومره واسه کېږي د غیرتمند څخه مدد وکړئ دا دوستان که خدای مو داسې بعد اورېدو نه تکلیفونه په خپل زمان کې وسته امین ثم امین السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته